دام بدبخت راته د رسول الله مبارک په مجلس کې بناستو ځاني مسلمان ښکاره کړی منافقو چته ورته امام الانبیا تندی نه دي ترې وکړی بدبخته ما درته څه ویلي چې په ما دې سحر کوي عایشه رضی الله عنها ورته وایي د الله رسوله صحابو ته خو به دې خوري وکنه وایي عایشې زه الله جوړ کړمه ساجد شو چته ذاتي انتقام د دواړو جهانو سردار مبارک د چانه نه دی اخیستی زه الله جوړ کړم ساجد شو پرېږده چې صحابو ته یې ښیم نو دارونو د دې هغه شاني نزول دی لږ یو ټکې ویم د امام الانبیا اخلاقو ته وګوره نبي څومره سوکل او د دواړو جهانو سردار مبارک ورته غږ نه دی کړی او موږ که یو سړي ته برن بند وکتل که نه او یا یې راته ګوته وخوځوله چې ګورو به زمونږ پښتنو ته که دې ګوته وخوځوله غونډ د ګنو ټل درته خوځوي نو چې یو ګوته وخوځوي او بل ورته د ګنو ټل وخوځوي جوړېږي به دې څه د بلب یو تار به ګرمي بل به یخي بلب به بلیږي او چې دواړه ګرم یو ځای شو فیوز به وړایي یو به تیزي کوي بل به قربان دا نرمي کوي صبر نه به کار اخلي بسم الله الرحمن الرحیم خاص پنوم د الله نهایت مهربانه رحم کون کی شروع کوم قل اوه پیغمبره اعوذ پناه نیسم برب الفلق پر رب د سبع فلق اصل کې 14 ته ویل کېږي فالق الحب والنوى دا اډوکې د کجورو چوي د هغې نه یو تیغ روځي دا ته څوک روباسي د الله جرړه ترې لاندې لاړه شي دا څوک دا کار کوي د الله د غنم دانې نه دا شین تیغ څوک روباسي د الله په دې ټوله دنیا د تیارې یوه پرده پرته ده د سار په وخت کې د هغې تیارې پردې شلونکې څوک دی الله دا غین رڼا روښونکی څوک دی الله قل ووایه پیغمبره اعوذ پناه نیسمه برب الفلق په رب د سبا په هغې ذات باندې پناه نیسمه د شپې دا تیاره یو شلوله هغه تیارې یې ختمې کړې او رڼا یې راوسته نو چې الله دا دومره غټ کار کولی شي نو د بیماریو د تکلیفونو دا تیارې مانم الله لر کولی شي الله هغه ذات دی من شر ما د شر د هغې شی نه خلق چې الله پیدا کړی دی که ما موصوله ګرځئ موصوله هم ګرځولی شي موصوفه موصوله خبرې اوږدېږي پرېږده من شر ما د شر د هغې شی نه خلق چې الله پیدا کړی دی مار چا پیدا کړی دی الله سمساره چا پیدا کړی الله لړم چا پیدا کړی الله پیرې چا پیدا کړی الله الله چې څومره مخلوق پیدا کړی دی نو د هغې د شر نه څه نیسم پناه په چا باندې په الله ومن شر غاسقین او د شر د تیارې نه د ستوري شپې د تیارې نه اذا وقت چې دا تیاره خوره شي او په ګوټ ګوټ کې وردننه شي دا ولې رونو دې تخصیص کوي دا په دې وجه د شپې د موزي حیوانات بار ته روځي پیریان به د شپې ضرر رسوي غل چې غلا کوي د شپې کوي قاتل چې قتل کوي د شپې کوي نو په دې وجه تخصیص د هغې شو ومن شر النفاسات او د شر د پوکي وښونکي نه نفاسات د پاره یا موصوف نفوس روباسا او یا ول موصوف النساء روباسا ځکه لبید غلون هم پکې وي او د شر د هغې ښځو نه چې پوکي وښونکي دي په غوټو د جادو کې ځکه دغې وخت کې چې هغوی هغه دمه چې که نه هغه لاړې تومتوکي ومن شر حاسد او پناه نیسم په رب د سبا د شر د حسدګر نه اذا حسد اظهر الحسد چې کله حسد کاره کوي حسد رونو څه ته وایي یو انسان له الله پاک یو نعمت ورکړی دی مال یې ورکړی علم یې ورکړی عزت یې ورکړی دی ته وایې الله دا تیواله تمنی د زوال د نعمت د غیر الله یو انسان له نعمت ورکړی دی ته وایې الله دا تیواله دې ته حسد وایي دا ډیر خطرناک شی دی لومبي حسد چې قربان هغه کړی دی په ځمکه کې هغه قابیل کړی دی وی الله وی دا چې کومه خور ما سره پیدا شوې ده نو قابیل خو د دې لایق نه دی پلار ته وی دا به زه په نکاح باندې علمه نو که حسد یې نو کړی رور به یې نو وجلې لومبي ګناه د ځمکې په سر چې شوې ده هغه حسد دی او په اسمان کې چې لومبي ګناه شوه هغه هم چا کړې ده هغه ابلیس کړې ده هغه هم حسد کړی دی د آدم علیه السلام له چې دا خلافت دی ورکه دی مستحق نه دی د ده نه یې واله مال یې راکړه دا دومره خطرناکه ګناه ده د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي اتقو ځان وساتئ د حسد نه فان الحسد یاکل الحسنات حسد نیکې خوري کما تاکل النار الخطب
لکه چې اور خشاک خوري. یرونو دې ځای کې د خشاک اوچ پروت دی، په منونو پروت دی، تا ورته تیلي و یو ګنټه کې به پاتې شي نه. نو دغه رنګې چې کوم انسان حسدګر دی نو دې په ځان پوهېږم نه، خو د ده دا نیکۍ سوځي او دا ختمېږي. امام الانبیاء صادق او مصدوق دی. حسدګر قسم دی کله چا څه کولی شي ځان لیړو خوړل. یرونو چې تیلې دی بل که نو دا تیلې به په خپله سوځي که بل ته تاوان دی. تیلې خو په خپله سوځي اخر کې څه شي ختم شي. دغه رنګې حسدګر ناست دی د شپې هم سوچونه کوي دروازې هم کوي چې الله دا علم به دې څنګه پالې هلکه ځان دې هسې رټېل چې بیمار که ځان له لیړو خوړه. نو د حسدګر د حسد نم د الله په ذات پناه نیسم. الله اکبر ولله الحمد. بسم الله.